د عوامي شلګون صوبایي صدر ملولي خان داوا کړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف وزیرانو طالبانو ته د قلنګ پیسې ورکړي دي، خو تحریک انصاف ګوند د خبر رد کړی ده. د طالبانو په خواني ویان احسان الله احسان خو ویلی وو چې د معلوماتو ترمه تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د خیبر پښتونخوا په خواني گورنر شاپرمان طالبانو ته په قلنګ کې 15 لک روپۍ ورکړي دي. ملولي خان په اسلام آباد کې د ګل پروز د پی ډی ایم د نور مشرانو ترڅنګ خبري غونډه ته وینا کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په ګډون د درو وزیرانو یو پخوانی او قومي سملې سپیکر اسد قیصر طالبانو ته د قلنګ پیسې ورکړي دي. د ملولي خان دا خبره په ټولنیزو رسنیو خو ځای په ځای خوري شوې دي. ځینې خلکو پر اندېښنې خو څرګندې کړې دي چې د حکومتي غړو نه خو قلنګ اغستل کیږي. د یو ټویټ په جواب کې تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویان احسان الله احسان په ټویټر لیکلي چې د خیبر پښتونخوا گورنر شاپرمان ورته د یو خبريال په خلو خاص کړو چې د خغنه طالبانو لخوا غوښتل کېدونکې پیسې ډېر زیات دي او دغه پیسو کمولو کې دي د خغه سره مرسته وکړي. احسان الله احسان لیکلي چې د خبريال ملګری په خواص خغه مخال د خپل په خوانو ملګرو طالبانو سره د گورنر د غوښتل کېدونکو 2 کروڑ روپو د کمولو غوښتنه کړې و او دغه 2 کروڑ روپۍ 15 لک روپو ته راکوز کړل شوی. د پخوانی گورنر شاپرمان لخوا په دیړه لا هم سندې ویل شوی. د پاکستانی طالبانو سرچینو میډیا ته ویلي چې دوی د وزیر اعلی او نور وزیرانو نه کمې پیسې نه دی غستې او دا د دوړو ګوندونو سیاسي شخړه ده چې دغه دعوه پکې مه ترازی. طالبان وړاندې خو ویلي وو چې د دوی په نوم خلک قلنګونه غواړي چې د دوی د عمل سره هیڅ تعلق نشته او په کار ده چې د چانه پیسې وغوښتل شي د هغې سپیناوي دی وکړي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعات او سلاکار برسټر محمد علي صاحب ویلي دي چې دوی د ملولي خان دغه خبره تردید کوي، داسې کومه خبره نشته. نو موړ ویل چې ټي ټي پی په نوم نور جرایم پیشه خلک هم د بتی یا قلنګ غوښتنه کولی شي او کو چرته ټي ټي پی هم کوي نو پکار د چې د انتظامی په نوټس کې راوستل شي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400